آفتاب شیرپاو صاحب شانته کې کارونه په دې کې پی کې چام نه دي کړي. آفتاب شیرپاو صاحب په کې پی کې څونه کارونه کو تاسو ټول ته معلوم دي. په هر علاقه کې په هر ځای کې سکولونه دي، کو هسپتالونه دي، کو روډونه دي چې هر یو شیز دی. په خدای یقینو که زما دا 2 کاله شو زه کراچۍ نه راغلم او ما چې د علاقې کارونو ته او د روزګارونو ته وکتل، ته په خدای یقینو که ماله جړه راله. ولې چې دا کارونه دغسې زمونږ هر حالات داسې دغه دی. زمونږ په کلي کې د جینکو سکول دی، د 5مه پورې دی او زمونږ لوڼه بچیانې نوسیانې تنګي ته ځي، بل خوا ځي، هلته داخلې نه میلاویږي. له لحاظه مونږ به د دې دپاره سکندر خان صاحب ته دا خواست کوو چې دا مونږ ته د میټرکه پورې کړي. او بیا زمونږ د دې هسپتال هم لږ حالات خراب دی چې په دې هسپتال کې مونږ ته سہولیتونه منظور شي، نه انشاءالله مونږ به کامیاب یو. او دا به مونږ ټول په اتفاق سره کوو چې زمونږ د ځای لیډر نه او د علاقې لیډر نه، نو دا ته وایم چې هیڅ ترقي به ونه کوې او هیڅ کامیابي به وانخلې. او چې په علاقه کې تاسو لیډر چونه وکړو، انشاءالله کامیابي به اخلې. بیا یو غټه خبره زمونږ دا ده چې په ډیم کې زمونږ صرف ورکر، څه افسر نه، څه کلرک نه، څه بل سپروایزر نه، هغه هم چې مرتي کېږي 50-60 هزار روپۍ رشوت اخلي. دې ټولو ته پته ده. او په دې باندې موږ به چې زمونږ سره لیډري نه دې به تپوس وکړي شي، سبا به څه نوکرۍ، سبا به څه مطلب دا دی د بجلۍ مجلۍ څه سیسټم وي، دا هر څه چې په دې به موږ له چې زمونږ لیډري موږ نه مخکې کېږي او موږ به انشاءالله په دې کې کامیابي اخلو. دا چې تاسو ما سره ټول په اتفاق یې، زمونږ دا څونه مېلمانه راغلي، زمونږ څونه ورکران دي، نو دا به موږ په دې علاقه کې انشاءالله یو جال جوړو او د هغې په دغه سره به موږ انشاءالله کامیابي اخلو. زه بیا هم د ټولو مېلمنو او د ورکرانو شکریا ادا کوم. سکندر خان صاحب زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد. السلام علیکم. تاسو ته ټولو ته پته ده، تاسو ته وایم هم د ګیس وګورئ، دا ستاسو د لاره چې ده دا هم سکندر خان ټیک کړې وه. هغه بیا دوی هر چا چې خرابه کړه، ګیس پایپونه پکې هغه هم پکې وانچول یا واچول. نو چې څه کارونه دلته شوي دي، دا ټرانسفارمر یې چې وګورئ دا هم سکندر خان کړی وی، روډونه یې کړي دي. نو همدا خلک دي چې په حلقه کې او دغه کې هر ځای کې، صرف دې ځای کې نه، ټول حلقه کې هم دې کارونه کړي دي. چې ټولو ته وګورئ نو دغه آفتاب شیرپاو او سکندر شیرپاو دا دواړو هم په دې حلقه کې کارونه کړي دي او ښه ډېره کړي دي. نو انشاءالله دې ځل به دغه کوو چې دا سکندر خان او شیرپاو خان آفتاب خان پاس کړو په دا بازو نه. یعنې خلکو ټول مخه چې ده زیات تر همدې قومي وطن پارټۍ ته ده، ځکه چې همدې کارونه کړي دي او دې نه اوس تمه شته. نو انشاءالله چې دې ځل به قومي وطن پارټي کامیابو. خدای هم خپل لیډر آفتاب احمد خان صاحب وپېژنې او آینده دپاره خپل مټ مضبوط کړې. زمونږ مټ آفتاب احمد خان شیرپاو دی چې څوک دې را خلاص کړي. عمران خدای ګیر کړي د څه څاښه ده بیا را خلاص کړي. عمران دا خبره ما په خپله اورېدلې ده چې زه د مدینې حکومت جوړم، ستا پلار بیا ساز کړي. ته څوک یې چې ته به د مدینې حکومت ساز کړې؟ دا د خدا پیغمبر ساز کړی دی، دا ته نه شي جوړولی. هغه چې الله نیولی دی په جیل کې به روز شي، مردار به شي او د راتلو به نه وي. خو افسوس خبره دا ده زما وروڼو چې نن وخت کې کم سړی کار کوي، نو هغه ته موږ سپک ګورو. که د آفتاب خان په دې ده کې چې کارونه کړي دي، زه په خپله سرفراز مې سره ګرځېدم، مشین به مې اچولی او زه په دا به دا ټرانسفارمرې، دا ټلیفونونه، دا ټوی ګیس، دا خو دې څوک راولي؟ دا د راتلو کیسه نشته. عمران د مخکې ګنداپور راوستی و په پېښور کې، اوس سنډاپور راغلی. پاکستان یې تو به سرحد یې تباه کړو. خو افسوس دا دی چې زموږ دا مشران هېڅوک دا نه وایي چې دا ولې هغه د بټګرام بادشاه څه وخت کې چې کوم دی دغه و ایمېنه سره منشي و، په 2 ورځې پسپورټ پسې دغه د نیب والا راتله او 2 کروړه روپۍ وباسه.
دوه کروړه روپۍ وباسه د دې نه خو چا تپوس ونه کړو دا مې وویل خلکه زما په ځان ته خپل نفس قسم دی چې دوی پرې موټ ورکړو غرق یې او تباه بیا والله نوم د خدای دی چې غرق او تباه بیا دا افتاح خان او سکندر خان دا راټینګ رول زموږ د وطن خلک سړي دي موږ ورته سخته خبره هم کولی شو او موږ پې کار هم کولی شو ډېره ډېره مهرباني وخت نشته السلام علیکم